د ضلع ملکنډ په علاقه بټخیله کې د ظفر پارک سره نږدې په یو غر کې د بودا مجسمه موجود ده، کوم چې د بود مت او هندو شاهي دور عکاسي کوي. دا مجسمه په یو لوی ګټ باندې کنده کړې شوې ده چې مخامخ یې میدان، غیر چاپیره یې شنه شنه غرونه او لاندې د سوات سیند په نظر راځي، کوم چې یو ډېر ښه منظر پیش کوي. د ملکنډ یونیورسټۍ آرکیالوجي ډپارټمنټ لیکچرار توفیق شاه سونو پښتونخوا ته په دې اړه داسې وایي. د تاریخ چې کوم په ارکیالوجي کې خبره کیږي د ډیټینګ یو څیز له یو هیسټوریکل ارکیالوجیکل سایټ چې مونږ کله ډیټ ورکو نو دا راک کاروینګ دی ته وایي چې کله مونږ سره په راک باندې پاسه څه فیګر جوړ شي رایټینګ وشي یو څه نو هغه په راک کاروینګ کې راک انګراوینګ کې راځي نو دا راک کاروینګ دی. نو د دې تاریخ خو داسې مونږ ډایرکټ نشو معلومولی. په ارکیالوجي کې د تاریخ معلومول دوه طریقې دي، یو اپسلوټ دی یو ریلیټیو دی. اپسلوټ کې مونږ کاربن ډیټینګ داسې نور میتھډز استعمالوو، خو مونږ چې کله د ریلیټیو ډیټینګ خبره کوو نو د دې خو تاریخ یې پې نه دی لیکلی نو مونږ به ګورو چې دلته کې په دې خوشا کې نور میلاو شوي دي که نه. نو چې کله بیا مونږ وګورو نو احمد سنداني 1965-67 کې دلته کې راغلی او مانی تنګي کې هغه ته راک کاروینګ میلاو شوي دي. هغه اولنی کس و چې دا ډسکوري وکړه. د دې نه علاوه په جان آباد چې کوم سوات دی هلته کې یو د بودا چې کوم راک آرټ دی هلته کې میلاویږي. نو د دې چې کوم دا ډیټینګ دی نو چې کله بیا کاینز میلاو شو په هغې باندې کار وشو نو دا د کوشان په دور کې زیات تر دا کاروینګ شوي دي او د دې چې دا کوم ډیټ دی دا د سیکنډ سینچري د فرست سینچري نه دا شروع شي او د 7 سینچري اے ډي پورې د دې کې چې دا څونه دور تیر شوی دی نو دا ټول دا د کوشان او بیا د چې کوم لیټر کوشان دی دا ټول دا د هغو دور دی او په دې کې زیات تر دا آرټ شوی دی. دا چې کوم مونږ د بودیزم او د هندویزم خبره کوو نو دا دواړه دا بودا چې د یو پلار سدودان نوم دا په خپله باندې هندوانو او هغه کینګ و دا د هغه زوی او دی لکه په اصل کې دا بودیزم راوتی هم د هندویزم نه دی او که ختم شوی دی او بیا وروسته هندویزم ډامیننټ شوی دا وروسته بیا هم دغه شانته کې هندوشاهي راغلی دی او هغو دا ټول کنټرول اخیستی او بودیزم د هغو د وجې نه داسې ویلی کېږي چې لکه د بودیزم نه مخکې بودیزم چې دلته کې په پیک باندې و نو هندوشاهي رال د هغې سره بیا دا ورو دغه شو. د هغې نه پس بیا غزنوي راله نو د غزنوي د راتلو سره چې کوم د بودیزم دی نو دا فول ډیکلاین وشو او چې کوم بودیست دي نو هغه ټول بدل شو په مسلمانانو باندې او اوس هم دا چې کوم دی نو روان دی دا تاریخ. ځایي ولس د لرغونو اثارو د اهمیت نه دی خبر چې له کبله یې لرغونو اثارو ته ډېر زیات نقصان رسي. دې حوالې سره یو مقامي اوسیدونکي څه داسې وایي. زموږ خو اوس دلته به خپل بچپن کې سکول کې به راتلو بچپن بس د پرایمري سکول کې و راحتو به ته به هغه وخت کې ښه برابر او بس موږ هم په کاڼي شتو وړو هم په کاڼي شتو لکه ډېر خراب کړی دی او کله ناکله چې خلک داسې راشي ستاسو په شان د هغو چکر نه اشنا وي لکه زموږ په شان موږ ته خو اوس عام ښکاري او ستاسو په شان خلک راځي چې هغو چکرو له ښکاري او لاندې هم بوتان دي نور کورونو کې هم دلته دی کورونو والا هم راسي چې کوم پخواني کورونه جوړ شوي دي هغه هم راسي دي موږ ډېر خرڅ کړي دي لکه او راځي جمعې په ورځ راځي یا داسې سیلاب راشي د بره نه اوبه بهیږي ټول له سیلاب د بڼه سیندونه یو شوي دا ټول خلک راځي روزانه چکر راځي بیا اوس کورونه ګڼ شو په دې وجه بس خلک لږ هغه کوي چې لکه قاریږي لکه یاره کورونه ښکاري په دې وجه کورونه پرده نشته امن نشته په دې وجه. دا پخوانی د بودا مجسمه نه یوازې د علاقې تاریخي شناخت دی بلکې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره یو اهم ذریعه هم ده. محکمه ارکیالوجي اینډ میوزیم له پکار دی چې د تاریخي مقاماتو او لرغوني اثارو حفاظت یقیني کړي. سونو پښتونخوا دپاره ضلع ملکنډ نه محمد انس.